پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک را روان دی چراله یو سړی دعا کوي یا الله ما ته صبر راکړي یا الله ما ته صبر راکړي یا الله ما ته صبر را نصیب کړي پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ودرېدی ول دا څه وایه دا څه وایه ولولې یا رسول الله دعا کوم د الله څخه دعا غواړم ویلې ول دا خو دعا نه ده دا خو مصیبت دی دا خدا دی چې یا الله پر ما مصیبت راوله او بیا و ما ته صبر راکه نو د مصیبت به ته صبر غواړي ته به داسې وایه چې یا الله زما سره د عافیت معامله وفرمایه عافیت د معنا د دنیا او د آخرت د احسان معامله راسره وکړه په دنیا ما شاد کا په آخرت ما شاد کا ته به د الله په ګورې زموږ دعا هم نه دی زده د الله رسول فرمایي وایي کله کله تاسو لره خوب درځي ته د قرآن تلاوت کوي یا ته دعا کوي خوب درځي فورا قرآن تلاوت پرېږده دعا پرېږده ولې تا لره خوب درځي ته به غواړې چې زه ځان ته دعا وکړم هغه به بد دعا کوي ته غواړې چې زه ځان ته دعا وکړم هغه به شرا کوي لہذا ته به غواړې چې زه د قرآن تلاوت وکړم هغه به غلط وایه ته راولاړ سه دعا پرېږده بیده سه که د خوب ټیم دی چې خوب دی وسو هغه باید راپورته سه بیا قرآن ووایه ګوره اوس ما او تا ته محمد رسول الله مبارک لاره راوښوله د دعا لارې هم راوښوه چې دعا دا رقم سړی کوي د دعا لارې راوښوله چې دعا به دا رقم کوي بیا ستا دعا الله رب العزت چې د هغه قابل قبول ګرځوي او که ته په خپله مصیبت غواړې نو مصیبت خو نو کمال نه دی نه مصیبت چې دی هغه دعا ده نو لہذا هر سړی چې دعا کوي دا به وایي الله زما سره د عافیت معامله وفرمایه د دنیا او د آخرت د ښېګړې د ښو د احسان معامله را سره وکړي څونه لویه خبره ده څومره انتیکه خبره ده او بیا چې کله مشکل رالی بیا که ته دا ووایه چې انا لله و انا الیه راجعون یا الله اوس دې مشکل را باندې راوستی غم دې را باندې راوستی یا الله ما ته اوس توفیق راکړې د زغملو ما ته توفیق راکړې د برداشتېدو ما ته د صبر توفیق راکړي بیا که سړی دا دعا وکړي نو بیا هغه سړی چې هغه دا دعا شروع کوي الله ته زما سره د عافیت معامله وفرمایي بیا بله ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک را روان دی یو صحابي دی صحابي چې دی هغه داسې سوی دی لکه د مرغۍ بچی او هغه هم داسې سوی دی چې هغه لکه هغه ډېر اچرګان مرغان و جنگیږي هغه بړکي وزرونه مزرونه یې ګرد ولاړ شي دا رقم سوی دی د الله رسول ورته وایي تا خو به یو خاص دعا له الله نه یې وغوښتې تا خو به یو خاص دعا له الله نه یې وغوښتې هغه ویل یا رسول الله ما دا دعا کړې ده ما ویل یا الله کم عذاب چې ته و ما ته په آخرت کې راکوې کم عذاب چې ته و ما ته په آخرت کې راکوې هغه ما ته په دنیا کې راکړي ول دا دې څنګه دعا کوه دا دې څنګه دعا وکړه تا به دی ویلی وی چې یا الله د جهنم د اوره مې وساتې یا الله د عافیت معامله را سره وکړې یا الله د احسان معامله را سره وکړې دا خو تا د الله رب العزت سره سیالي شروع کړله دا خو تا الله رب العزت چیلنج کوي دا خو تا د خپل ځان ورته په خپل ور واچوي ولې داسې وایه بیا هغه صحابي را ولاړ شو بیا دا دعا وکړه چې یا الله ته زما سره د عافیت معامله وکړي یا الله د دنیا د عذاب مې هم وساته د آخرت د عذاب مې هم وساته د دنیا د امتحان ازمایش مې هم وساته د آخرت د امتحان او د ازمایش مې هم وساته د آخرت د اور مې هم وساته فرمایي ابن ابي شیبه وای بیا دا دعا شروع کړه الله رب العزت جگ جوړ کړي الله صحت ورکړي الله جوړ کړي الله رب العزت هغه د دنیا او د آخرت چې کومه ګټه واغه او نصیب کړ دا کله دا په هغه وخت کې چې دی راولاړ سو هغه دعا یې شروع کړه چې کومه دعا محمد رسول الله مبارک ښوولې وه ډېر خلک په ناپامي کې دا وایي الله بس د قبر د عذاب وساته په دنیا کې که یو عذاب راکوې رایه که الله یې ازمایش امتحان باندې راولي موږ به د الله په دربار کې مقابله نه کوو هر وخت که پر تهجد یې وایه به الله ما ته معافي وکړه که پر ګناه یې ته به وایې الله ما ته معافي وکړه دا به هر وخت یې شاه عبدالقادر جیلاني صاحب فرمایي رحمه الله وی اولیاء بزرگان الله والا هغه چې کله لمونځ وکړي لمانځه بعد وایي یا الله ما ته معافي وکړه یا الله ما ته معافي وکړه
ګوره لمونځ دې وکړي نو خو موږ څه وایو یا الله جنت راکړه یا الله زما پلانی کار راوکړه. شاه عبدالقادر جیلاني صاحب فرمایي د اولیاو خاصو خوبي چې د هغه دا وله یا الله ما ته پر دې لمانځه معافي وکړه. ولې معافي درته وکړم؟ نو تا خو لمونځ وکړئ یا الله نو ما په هغسې لمونځ ونه کوي چې کوم لمونځ تا راښوولی وي. څنګه تاله ما غوښتي وو ما هغسې ونه کوي، څنګه تا و ما ته فرمایلی وو ما هغسې ونه کوي، څنګه تا و ما ته یښی وو ما هغسې ونه کوي، څنګه تا فرمایلی وو ما هغسې ادا نه کوي. الله رب العزته ته څه زما مغفرت وفرمایه و ما ته معافي وکړه. خیر عزیزانو، الله رب العزت پر دې ټولو خبرو مشتي ته د عمل کول توفیق راکړي. الله رب العزت دې امتحان وساتي، الله دې د ازمایش وساتي، الله دې د غلط نظري وساتي، الله دې موږ د بد نظري وساتي، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول